خاوره دي تعرض ده او کمن ده انفجار ده هر دښمن دي خوار ده. د شوروي یرغل شوروي په افغان خاوره لوی غمیزه راوسته، نه یې کور و کلی روغ پرېښود نه یې ښار و بازار، خو انتقام ته یې په رب توکل کوونکي راووتل او داسې میړانه یې ثابته کړه چې تاریخ لا ویاړ پرې کا. په افغان جنتي خاوره خو د روسانو ښکلاک او زبېښاک سور دوزخ جوړ کړ، خو د دوی فکرونه هلته لا خام او ناجوړ وو چې د جنګیز او انګریز د ماتو تاریخونه یې نه وو لوستي. دوی چې د جنګ اجاره واخیسته، موږ د دوی جنازه سرو لښکرو زموږ وطن کنډر کنډر کړ، د وینو ویالې یې وبهولې، قیامت یې راوست، خو خدای جل جلاله له موږ سره و. د معرکې میدان مو په تودو وینو ګرم وساته، د وحشت توره شپه مو ووهله او په اخر کې مو د ازادۍ سپین سهار میلمه کړ. د میرویس او احمد شاه بابا پر کاله د لینین تاړکونه او وحشتونه خو سخت ظالمانه او د ویلو نه دي. دوی که زموږ پتمنې سرتوري کړې، د بل درد ته یې محتاجه کړو او د ژوند لشې یې وایستلو، خو زموږ انتقام دا و چې دوی مو د نړۍ له سیالۍ وایستل. شوروي په موږ تیری وکړ، د اور په بټ یې نینا کړو، میلیونونه ساګانې یې وربړولې وځورولې، خو پای زموږ په ګټه و. هم مو مات کړ، هم مو پر بل چا د تیري جرأت او همت ترې واخیست. افغان ویاړمن ولس کله هم د بېننګۍ لار نه ده نیولې. دا مینان یوازې له خپل ربه ویرېدونکي دي. د کوپر استعمار او استثمار له توپ و ټانګه زره ویره یې هم محال نه ده. د افغان تورزنو مټې اوسپنیزې دي. د میرسن شوروي په څیر لوی طاقت یې داسې تس نس کړ چې تر ننه یې بیا په چا د تیري سوچ نه دی کړی. موږ د خپل سر په سودا د ننګ او ناموس لپاره راودانګل، د شوروي لښکر کشانو ته مو داسې دامونه کښېښودل چې تر ننه لا د خپل روان په قفس کې بند پاتې دي. شورویان خو سخت ظالمانو، خو زموږ کرملین ساتونکي تر دوی لا ډېر. کنې د سرخي پله له ډبرینو خونو وپوښتئ چې څومره مسلمانې پرګنې شکنجه او ازروده کړي دي. جنګیز، کورګین او انګریز